أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خاصة سورة بقرة آية نمبر 177 بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر نددانی کی یا خاص نددانی کی یا مطلب صرف نه د دانی کی دانی کی صرف نه دا ان تولو چې دا چې تاسو واړوي وجوهکم مخونه خپل قبل المشرقي طرف ته د مشرق والمغرب او مغرب طرف ته تاسو مخ واړوي کنه. قبله طرف ته مطلب تاسو مخ کې نیکی چې دا نه صرف دا نه د وس مخ کې سوره بقره په شروع کې د مونږ دا وې کنه چې لکه د قبله د چینج کول هغه خبره تیر شو کنه چې کله د قبله چینج کول خبره رااله نه دا غي نه پس بیا دوی په خپل منځ کې مناظره شروع کړې کنه چا وی چې لکه دا طرف چا وی چې دا طرف. نو الله رب العالمین بس په دې آیت کې الله رب العالمین فرمایي چې لکه نیکی صرف دا نه چې تاسو مشرق او مغرب ته مخ کې الله رب العالمین وی دا لس کارونه چې کم دي دا چې چا کې موجودي نه هغه سیمانو کې مؤمن دي دا ټول لس کارونه چې چا کې موجودي. نو دا آیت چې دی دا د قران پاک په مشهور آیتونو کې یو آیت دی چې هغه ته آیت البر ویل کیږي کنه. آیت البر مطلب په دې آیت کې الله رب العالمین د نیکانو فلسفه بیان کړی دا. الله رب العالمین وایي چې لکه صرف دا نه چې تاسو یو څو رسومات په تور باندې کنه تاسو بس دغه شمول شولو او د شولو روزه شولا زکات شولو بس دې له تاسو مطلب ډېر مطلب حیثیت ولا ورکوي ډېر زور ورکوي کنه تاسو دې خبرې لانه الله رب العالمین وایي چې صرف لکه دا نیکی نه دا کم کارونه چې تاسو اورلوک کړی دي بلکې الله رب العالمین په دې آیت کې دلا سیکنډري حیثیت ورکړی دی چې په دې وجہ چې لکه خلکو ته پته ولګي چې نیکی چې دا هغه صرف دا نه دی چې تاسو منځ او روزي او دا وکړئ کنه یو څو رسومات او بس هغه باندې عمل وکړي. نو الله رب العالمین وایي چې حقوق العباد والا کوم معاملې چې دا نه دا لګه کریټیکل ایشو دی بس هغه دسه چې ګوره حقوق الله چې دی هغه خو الله رب العالمین په خپل ډیسیژن په خپل اخلي کنه دا خو الله رب العالمین معاملې ده د بنده معاملې ده خو د لکه انسان د الله نه دعا وغواړي کنه دنیا کې لکه استغفار او دعا الله رب العالمین وی چې لکه خو غفور رحیم دی خو بخون کې مهربانه بادشاہ دی کنه خو الله رب العالمین وی چې حقوق العباد معاملې چې کومه ده دا د بندګانو په دغه کې دی هغه معاف کول چې دی هغه د بندګانو کار دی. نو ځکه دا ایشو چې دا نه دا لګه کریټیکل ده کنه. یو حدیث چې دغه مفهوم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې صحابه کرام ته به وایي کنه چې لکه مفلس څوک دی نو صحابه کرام فرمایي چې یا رسول الله لکه چا سره چې مال دولت نه غریبي هغه کس مفلس دی کنه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې زما د امت مفلس هغه دی چې هغه د قیامت په ورځ لکه خپل نامه مال کې ډېر شینکیان به راوړي خو په دنیا کې به هغه یا چاله شړق ورکړي یا به د چا وینه به یې ولي ټیل او داسې دمکیانې وغیره به خلکو له ورکړي که نه څه نه څه زیاتې به یې کړي د چا زړه به یې ازارلي. نو د قیامت په ورځ چې کله هغه کس الله رب العالمین ته پیش کړي شي که نه نو هغه بنده به راشي چا سره چې زیاتې شوي که نه هغه بنده به راشي الله رب العالمین ته به وایي چې لکه دا خو د بدلې ورځ ده او ردې بنده نه بس لکه زمونږ لکه بدله واغستلی کې که نه. نو الله رب العالمین به وایي چې بس په دې بدلې دا کومه ورځ چې ده که نه په دې کې لکه کرنسیانې چې دي نه دا خو به د نیکۍ په شکل کې میلاویږي. ټیک شو. نو الله رب العالمین به وایي چې مطلب ورشه او ردې بنده چې څومره هم نیکیانې دي که نه هغه تاسو واخلئ. نو دا خلک به ورشي او بس د هغې بنده هغه نیکیانې اخیستل چې دی نو هغه به راغیستل شروع کړي. نو که هغه نیکیانې چاهې د یو غر برابر ومي د غر نه زیات ومي که نه هغه نیکیانې به ختم شي.
نو ځین خلک به داسې پاتې شي که نه لکه هغوی به وایي چې یا رب العالمین زموږ بدله خو لا نه ده پوره شوي. نو الله رب العالمین به ورته فرمایي چې د دوی په نامه اعمال کې چې کومې نیکیانې وي هغه خو حالانکې ختمې شولې، خو اوس تاسو داسې کار وکړئ چې تاسو کوم برایانې کړي دي هغه راوړئ، هغه د دوی په نامه اعمال کې واچوئ. او د هغې نه پس بیا الله رب العالمین وفرمایي چې دا کس چې دی نو دا الټی کوي او دوزخ ته یې ورګیل کوي. اللهم آجرنا من النار، اللهم آجرنا من النار، اللهم آجرنا من النار. نو بس دا کنه ولکن البر، لیکن نیکی دادا من آمنا چا چې ایمان راوړو بالله په الله باندې، مطلب چا په الله رب العالمین ایمان راوړو د الله رب العالمین سره مطلب شریک څوک جوړ نه کو کنه، بوتان شو باباګان شو د الله مطلب شرک یې ونه کړلو کنه هغه کس کنه، والیوم او په ورځ آخره د آخرت په ورځ باندې چې لکه څوک ایمان راوړي کنه چې د آخرت ورځ به راځي دا د په هغه ورځ باندې به فیصله کیږي د قیامت په ورځ چې څوک یقین ساتي هغه کس مؤمن دی. والملائکه او د الله په فرشتو باندې ایمان راوړي کنه چې آیا لکه د الله رب العالمین فرشته شته دی، مطلب هغه نورانی مخلوق دی د الله رب العالمین، هغه باندې ایمان راوړي کنه. والکتاب او په کتابونو باندې، په کتابونو ایمانی مطلب تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، هغه باندې ایمان راوړي چې دا آسماني کتابونه دي. خو لکه تورات، زبور، انجیل کنه دا خو لکه دا خو دا چې دا آسماني کتابونه دي د الله رب العالمین د طرف نازل شوي دي، دا ایمان به پې ساتي، خو د دې کوم احکامات چې دي هغې به عمل نه کوي، عمل چې دی هغه به په قرآن پاک باندې کوي، ځکه چې یهودیان چې هغوی خو دې کې چینجز راویستلي وو کنه. خاون نبیین او په نبیانو باندې ایمان راوړ. یهودیان چې هغوی به لکه بعض لکه یهودیان خو ټول کنه مطلب آسماني کتابونه به هم نه منله، په هغې به هم ایمان نه راوړو، که په یو به یې راوړو نه په بل به یې نه راوړو، په نبیانو به هم بعض نبیان به یې منل بعض به یې نه منل او ځینو خو به منل نه. ټیک شولو. نو الله رب العالمین وایي چې نیکي دا هم ده چې تاسو مطلب په کتابونو آسماني کتابونو باندې ایمان راوړئ چې دا د الله طرف دي، او په ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړئ چې دا د الله نبیان دي. وآت المال او کم مال چې ولا ورکړی دی الله رب العالمین علی حبه، نو هغه په محبت سره د زړه په مینه سره کنه. ذوی القربا چې خرج کوي په رشتہ دارانو باندې، لکه کم رشتہ دار چې کنه هغه الله رب العالمین وی لکه تاسو چې لکه صدقه وغیره زکات دا دغه کوي، او په لکه چا په فیملی کې لکه رشتہ دارانو کې څوک کس غریبی کنه نو اولنې حق چې دی اول به داغه جوړیږي. بس یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایله کنه چې یا رسول الله لکه زه خپل رشتہ دار له هغه صدقه ورکول غواړم. نو مطلب الله رسول ته فرمایله چې لکه مطلب دې کې خو به صحیح نه کنه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایله چې الله رب العالمین به تعالی رده مطلب ډبل اجر درکوي، یو د هغې صدقې اجر شولو او بل اجر لکه تاسو له رحم یې وکړه، دې سره رشتہ داري مضبوطیږي کنه. نو الله رب العالمین وایي چې یو د صلح رحمي اجر شو او بل اجر شو تا صدقه ورکړه لره دی ډبل اجر دی. والیتاما او یتیمانانو له، یتیم د عربی په دغه کې کنه عربی په ژبه کې په شریعت په دغه کې لکه یتیم هغه ته ویل کېږي چې کم کس لکه بلوغت ته نه رسیدلی او د هغه پلار چې دی هغه مړ شي نو هغه ته یتیم ویل کېږي کنه. او زموږ په پښتنو کې خو لکه دا شی دی چې کله چا مور مړ شي او که پلار یې مړ شي کنه نو هغه ته یتیم یو که په هر ایج کې هغه کسي کنه هغه ته یتیم ویل کېږي. او عرب په دغه کې چې یو په ژبه کې چې یو نو یتیم به هغه ته وایي چې د چا پلار مړ شي او هغه کس بالغ شوی نه نو هغه ته به یتیم وي. والمساکین او لکه چې خرج کوي خپل مال په مسکینانو باندې، لکه مساکین کنه مسکین لکه دا
لکه د سکون نه وتلی دی که نه چې هغه کس چې لکه هغه په سکون سره مطلب څه کاروبار وغیره نه وي څه مال دولت یې نه وي کور و کاروبار هېڅ یې نه وي که نه یو قسم د په سکون ناست وي او هېڅ یې نه وي که نه هغې کس ته لکه مسکین ویل کېږي چې په هغې کس باندې د زړه نه خپل مال خرج کوي. ټیک شو. اول دا چې رشته داران، دویم یتیمانان باندې، بل مسکینانو باندې خپل مال خرج کوي په محبت سره. وابن السبیل او د لارې مسافران. بن وی لکه زوی ته، سبیل وی لارې ته، د لارې زوی لکه د لارې زوی داسې چې هغه په لارو کوڅو کې داسې ګرځي که نه نو یو قسم له د لارې مسافر که نه الله رب العالمین وی چې هغه باندې خرج کوي. والسائلین او سوال کوونکي. سوال کوونکي دا چې لکه هغه سوال کوي که نه د الله په نامه باندې څه وغواړي. په درېیمه سپاره کې بیا راشي لکه څوک چې د الله په نامه باندې څه وغواړي نو هغه به خالي لاس په هغه نه لګي، هغه له به خامخا څه ورکوي او مطلب بدې ردې به ورته نه وي، رټې به یې نه. ټیک شو. لکه څه د سره موجود وي ور به کېوله، څه د سره نه موجود نو ښه محبت سره، پیار محبت سره، طریقې سره به یې واپس کړي که نه. ښه. وفي الرقاب او په سټونو آزادولو سره. په سټونو آزادولو سره داسې لکه مخکې دور کې به لکه غلامان لکه هغه به و که نه هغه آزادول به لکه چا به چا آزاد کړلو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی چې لکه دا ډېره غټه نیکي ده که نه د غلامانو آزادول. لکه الله رب العالمین چې دی خپل بندګان چې دی هغه لکه د بل بنده غلام چې دی نو هغه نه خوښوي. الله رب العالمین لکه دا نه خوښوي چې زما بنده دی د بل بنده غلام جوړ شي. نو لکه چا چې به یو غلام آزاد کړلو که نه نو وی به چې لکه د دې ډېر زیات اجر دی. او رقاب لکه دا سټ ته وایي که نه لکه د هغې کس سټ چې دی نو هغه خو د بل انسان په لاس کې که نه نو په دې وجه باندې ورته لکه دا رقاب لکه دا دغه استعمال شوی دی. واقام الصلاة او قایمۍ مونځونه لکه کم 15 وخته مونځونه چې الله رب العالمین فرض کړي دي هغه صحیح طریقې سره ادا کوي، صحیح خشوع خضوع سره صحیح ټایم باندې هغه ادا کوي که نه. وآت الزکات او ورکوي زکاتونه لکه الله رب العالمین کم مال ورکړی دی هغې کې بیا زکات چې کم څنګه طریقې سره فرض کړی دی هغې طریقې سره هغه زکات ادا کوي. والموفون او پوره کوي بعهدهم وعدې خپلې. بس دلته کې لکه د منافقانو ذکر راغلی، مخکې موږ ویلي دي که نه لکه منافق نشانې هغه ده چې هغه وعده خلافي کوي که نه نو بس الله رب العالمین وایي چې هغه کس منافق نه وي، هغه کس مؤمن دی که نه لکه هغه چې کله پوره کوي وعدې خپلې اذا کله چې عهدو هغه وعده وکړي. والصابرین او صبر کوي. پس کې صبر کوي فی البأساء لکه د مال په تکلیف کې که نه چې الله رب العالمین پې چرې د مال تنګي راولي. ټیک شو. یا ورته وایي چې زکات ورکړه که نه زکات سره خو خیر اسې مال پاکیږي، مال به سر زیاتیږي خو خلکو لکه ذهن کې دی چې لکه زما دا مال خو لږ کم شولو که نه مطلب هغې باندې صبر کوي. والضراء او د مطلب بدني کم تکلیف چې ملاویږي که نه لکه بیماری په شکل کې انسان بیمار شي که نه نور څه تکلیف وغیره ورته ورسیږي، سر درد چا باندې راشي که نه بس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو پیره ناست و نو په هغې کې یو کس راغی که نه یو کس راغی هغه کس منافق و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وفرمایله چې یا رسول الله لکه سر دړې یادولو چې هغه سوده ورته وایي که څه که نه چې لکه مطلب دا څه ته وایي که نه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې لکه دا د سر درد ته وایي که نه چې د سر رګونه مطلب هغه جام شي یو قسم له هغې سره لکه یا
پریشر پکې پیدا شي کسه کنه لکه د سر متعلق لکه صدقې کنه چې هغه وجنه مطلب په سر باندې ډېر زیات درد راشي کنه سر باندې درد راشي نو هغه دې ته وي نو هغه منافق ورته دا وی چې رسول الله ته فرمایي چې لکه ما خو بالکل تر اوسه پورې ماته لکه ردې دغه نشته دی چې د سر دا درد دا څنګه یې کنه نو هغه بیا هغه زګینه پاسېدلو لاړلو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام ته او فرمایله کنه چې دا تاسو لکه جهنمی مطلب تاسو قتل لري تاسو قتل غواړئ نو هغه ورته وی چې او نو وی چې دا کم کس چې پاسېدلو دا لکه جهنمی دی لکه ګوره الله رب العالمین فرمایي کنه چې لکه په دنیا کې زه د چا پخپه کې لکه غنم لاړ شي دا غنې په ذریعه باندې انسان ته تکلیف میلاو شي کنه هغه سره ګناهونه ریږي وس لکه د سر دا درد چې چا باندې راشي کنه او انسان په هغه باندې صبر وکي کنه یا غنه لاړ شي یا د چانه څه شي زورک شي کنه او هغه پریشان شي لکه شان تکلیف انسان ته ورسیږي کنه لکه تکلیف ډېر تکلیف هغه پاغه باندې صبر وکي نو الله رب العالمین وایي چې زه په دې سره ګناهونه معاف کوم زه د انسان ګناهونه ریجوم کنه د یو بل حدیث مفهوم دی چې یو خزراله نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعالی کا خپل لور صفاتونه وته کوله کنه چې دا ډیره زیاته نیک ده او مطلب د سیده ډیر خخه لکه دا غیر ډیر خخوي دی کنه او ډیر مطلب دا غیر ډیر صفاتونه بیان کړنه بیا ورته پکې دا مو وی چې مطلب هغه ته هیڅ قسم بیماری نشته هغه ته چرته هم څه بیماری نه دراغلی کنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تو فرمایل چې ښه د سیده نو هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی لکه دی ورته دا وی چې لکه دا غي سره نکاح وکنه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وی چې ماته لکه دا نه ده منظوره دا غي سره نکاح نشم کولای لکه ګوره هغه معنی د خلک اکثر وی کنه وی د الله خوخه بندي چې تکلیف پر راشي لکه چاله تب راشي کنه خلک وی د الله رب العالمین بل لکه یا چوي څنګه دغه کې لکه دا خبره ډیره ویل کیږي کنه لکه هغه دې په دې و جمانه وی چې انسان لا تب راشي سردرد څه تکلیف راشي الله رب العالمین وی چې زه هغه انسان هغه ګناهونه ریجوم دغه په ذریعہ باندې دغه تکلیف په ذریعہ باندې خو چې هغه صبر وکي په هغه تکلیف باندې ها وحین او په وخت البأس د جنگ په وخت کې لکه د جهاد په وخت کې کنه چې انسان کله لکه جنگ په وخت کې کنه جنگ په وخت خدای چې انسان د ژوند بیللوم خطرې داغه مال پکې هم خرج کیږي داغه باندې تند نه هر پیوم تیریږي کورواله شاته پاتې کنه ډېری خبري او په وخت کې صبر وکي اولئک الذین دا هغه خلق دي اولئک الذین دا خلق صدقو رښتونی دي و اولئک او دغه خلق هم المتقون دوی پرهیزګار دي هم دغه متقیان دي پرهیزګار دي متقی هغه ته وایي چې ځان د ګناهونو بچ ساتي ٹھیک شو هم دغه خلق چې دي رښتونی دي او دوی متقیان دي نو مخکې لکه دا بیان شو چې هغه ایمان راوړي په الله باندې او په آخرت پر اسماني ایمانی فرشتو باندې ایمانی د آسماني کتابونو باندې ایمانی نبیانو پیغمبرانو باندې لکه ایمانی کنه او کم مال چې ولا الله رب العالمین ورکړي دی وس ګوره انسان د ځوانۍ په حالت کې کنه هغه د مال سرسونه لکه محبتي کنه هغه وی چې زوب په خپل ضرورتونو پوره کوم د انسان چې د خو ضرورتونو خودم رډي دي چې او ختميږي بل شروع کیږي خو چې هغه کم مال ولا الله رب العالمین ورکړي دی هغه په خپل محبت زړه په مینه سره رشتہ دارانو باندې کم حقداران غیمانه خرج کوي یتیمانانو باندې مساکین باندې د لارې مسافرانو باندې سوال کوونکو باندې او غلام آزادولو باندې او کم منځونو حکومت الله رب العالمین کړي دی هغه کوي زکاتونه ور کوي او کم واده چې هغه کړي هغه واده پوره کوي
مطلب دا ټول صفات چې هغه کس کې موجودي، نو الله رب العالمین وی چې ایسے ایمانو کې مؤمن دی او صبر کوي کنه، هغه که د مال په ذریعہ باندې الله په تکلیف راولي یا د بدن په ذریعہ تکلیف راولي یا د جنگ په وخت کې په الله رب العالمین ازمایښت تکلیف راولي کنه، نو الله رب العالمین وی چې دا خلک چې دي دا رښتونی دي او دا متقیان دي، دا پرهیزګار دي. صدق الله العظیم. بس دونه پوره ده. فی امان الله.